ته روژه کې تلی د خور ملاقات له، ته روژه کې تلی د رور ملاقات له، ته روژه کې تلی د مور ملاقات له. تا ملاقات کړی تا ته نه یادېږي خور او مور؟ حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه الله ته ډېر خوښ دي. یو هغه قدم چې د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي، د فرض مونځ دپاره اودسې کړی او فرض مانځله اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی؟ ته به وایي چې سړی حج لځي، زوام نه. ته وایي چې سړی عمرې لځي، زوام نه. ته وایي چې سړی جهاد لځي، زوام نه. نبی علیہ السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات دپاره. زم چې د رشته دار ملاقات وکم، زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا، یوه ګناه الله معاف کوي، یوه نیکی الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي. چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات، زم نن د خور ملاقات له، زم نن د مور ملاقات له، زم چې دا رشته داران نن ووینم، زم چې نن تره ووینم،